بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 22 نمبر درس دی او د جملې صفاتی قسمونه شروع. بیا په مونږ په دغه کې دوه قسمونه ویلو، جمله مبینه او جمله معلله. جمله مبینه څه ته وایي؟ چې د اولې جملې تفصیل وکړي، یعنی اوله جمله چې کوم خبره کړي چې الکلمة علی ثلاثه اقسام، د کلمې درې قسمونه دي، دا اوله جمله ده. نو اوس هغه کم درې قسمونه دي، نو هغه درې قسمونه اوس بیانوي چې هغه اسم دی، یو فعل دی، یو حرف دی. نو دا اسم فعل حرف دا دویمه جمله ده. نو د دویمې جملې د اولې جملې هغه چې کم بیان هغه وکړو، نو د دویمې جملې ته جمله مبینه وایي. او جمله معلله څه ته وایي؟ چې د اولې جملې وجه بیان کړي. اوله جمله کې وی لا تصوموا فی هذه الایام، په دې ورځو کې تاسو روزې مه نیسئ. نو وجه څه ده؟ ولې نه نیسو؟ نو هغه دویمه جمله کې بیا هغه وجه بیان کړي، لانها ایام اکل و شرب و وعال، ځکه چې وایي دا کم ورځو کې چې حکم شوی چې په دې کې روزې مه نیسئ، نو دغه د خوراک څښاک او د جما ورځې دي. اوس دریمه نمبر جمله ده جمله معترضه، څلورمه جمله مستانفه، پنځم نمبر جمله حالیه او شپږم نمبر جمله معطوفه. جمله معترضه څه ته وایي؟ دوه جملې دي، د دې دوو جملو په منځ کې بې ترتیبه یوه بله جمله راله. نو دا چې کوم په د دوو جملو منځ کې بې ترتیبه جمله راله، دغې جملې ته جمله معترضه وایي. اوس ګورئ جي، داسې جمله چې د دوو جملو په منځ کې بې جوړه یعنی بې ترتیبه راشي، د دوو جملو په منځ کې بې ترتیبه راله، لکه قال ابو حنیفه. دا قال فعل دی، ابو مضاف او حنیفه مضاف الیه. قال فعل، ابو مضاف، حنیفه مضاف الیه. مضاف الیه چې ملو شي دا فاعل شو. فعل د خپل فاعل سره چې ملو شي جمله فعلیه، خبریه او قول شو. قول، جمله فعلیه خبریه څه شو؟ قول شو. دا رحمه الله د قال ابو حنیفه یو قول دا شو. او النیة فی الوضوء لیست بشرط، بلا جمله د دې دا شوه. اوله جمله قال ابو حنیفه ته ده، په منځ کې دا جمله معترضه ده. او النیة فی الوضوء لیست بشرط، النیة مبتدا، فی الوضوء دا جار مجرور، دا جار مجرور شو، لیست فعل ناقص شو، بشرط بیا جار مجرور، دا لیست د دې فعل متعلق شو. نو فعل د خپل فاعل او متعلق سره، د دواړو متعلقینو سره جمله خبریه شو. نو دا جمله خبریه چې دا بیا مقوله شو. مقوله، نو قول او مقوله، دا قول او مقوله چې را یوځای شي نو دا جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو؟ نو د دې په منځ کې دا رحمه الله، رحمه فعل دی، دا هو ضمیر مفعول به دی، مفعول به، او الله فاعل دی. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه، جمله فعلیه خبریه او بیا جمله معترضه شو. نو ګورئ دلته د ترکیب مطلب مې نه دی، ترکیب به انشاءالله مخکې نور مونږ سبقونه وایو، بیا به د هغې نه پس مونږ ترکیبونه کوو. خو دلته زما مطلب دا دی، ګوره د دوو جملو په منځ کې دا چې کومه جمله راله دې ته جمله معترضه وایي. دا بې جوړه راله، بې ترتیبه راله. که دلته دا ام نه ویلی شي نو څه پروا نشته. نو ګوره نه د دې سره څه تعلق شته، نه د دې خوا سره څه تعلق شته، صرف د احترام دپاره ویلې ده، نو ځکه دې ته جمله معترضه وایي. ښه جي، په دې مثال کې رحمه الله جمله معترضه ده، ځکه چې د مخکي او وروستي کلام سره هیڅ تعلق نشته، نو دا جمله معترضه شولی جي. بیا جمله مستانفه څه ته وایي؟ مستانفه داسې جملې ته وایي چې د کمې جملې نه
د کومې جملې نه نوې کلام شروع شي، د کومې جملې نه نوې کلام شروع شي هغې ته جمله مستانفه وایي. لکه الکلمتو، د دې الکلمتو علی ثلاثه اقسام دا یو پوره جمله ده، الکلمة مبتدا علی ثلاثه اقسام، دا علی حرف جر شو، ثلاثه اقسام ولا ټول دا مجرور شو، جار مجرور دا د قائم مقام د خبر شو یا د ثابتتون متعلق شو. نو ګورئ دا ټوله الکلمة علی ثلاثه اقسام دا ټوله یو جمله ده، دینا د کلام ابتدا وشوه ځکه دې ته جمله مستانفه وایي او دې جملې ته جمله ابتداییه هم وایي ځکه چې د پوره کلام ابتدا ترې شوې ده نو جمله مستانفه هم ورته وایي او جمله ابتداییه هم ورته وایي. پنځم نمبر ده جمله حالیه. جمله حالیه داسې جملې ته وایي چې حال واقع شي، یعنی چې حال راشي. لکه جاءني زید وهو راکب، جاءني زید دا ګورئ جی جاءني زید وهو راکب. نو ګوره دا جاء فعل دی او دا نون وقایه او یا متکلم ضمیر مفعول. زید فاعل، دا زید چې دی دا فی الحال به موږ ذوالحال والو، ذوالحال. واو حالیه، هو مبتدا او راکب خبر. مبتدا او خبر چې یوځای شي دا جمله اسمیه خبریه شوه او بیا حال شو. دا حال او ذوالحال چې را یوځای شي نو دا فاعل شو. فعل د خپل مفعول او د فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. نو دا جاءني زید وهو راکب. نو ګوره دا وهو راکب دا مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه شوه او بیا حال شو. نو حالیه دی جملې ته وایي. وګوره چې د دې مخکې جملې دپاره دا حال واقع شو. دا هو راکب، دا هو راکب چې دی دا د دې جاءني زیدون دپاره حال واقع شو. جاءني زیدون زما خواله زید راغی وهو راکب او په داسې حال کې چې هغه سورو په سورلی باندې سورو. جمله معطوفه څه ته وایي؟ اوس شپږم نمبر جمله معطوفه. جمله معطوفه داسې جملې ته وایي چې د اولې جملې دپاره عطف شي. اوله جمله وي دې دپاره چې کومه دویمه جمله راشي او هغه د دې اولې جملې دپاره عطف شي نو هغې ته جمله معطوفه وایي. لکه جاءني زیدون دې ته ګورئ جي جاء فعل دی او دا نون وقایه ضمیر دی، هو دا یا ضمیر متکلم دا مفعول شو او زیدون دا فاعل شو. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه، جمله فعلیه خبریه شوه او بیا دا معطوف علیه شو. معطوف علیه. واو عاطفه. ذهب فعل، خالد فاعل. فعل د خپل فاعل سره چې ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه او بیا معطوف شو. معطوف علیه چې ملو شي دا جمله معطوف او معطوف علیه چې ملو شي نو دا بیا جمله معطوفه شوه. نو ګوره دا ذهبه
خالدون چې دی دا دې ته جمله معطوفه ځکه وایي چې د اولې جملې دپاره دا معطوف واقع شو. د جمله معطوفه ورته ځکه وایي چې د اولې جملې دپاره جمله معطوفه واقع شو. جاءني فعل او مفعول شو، زید فاعل. فعل فاعل چې دا خپلو کې یو بل سره ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه او بیا معطوفه لی شو. وعاطفه ذهب فعل خالد فاعل. فعل فاعل چې ملو شي دا جمله فعلیه خبریه شوه او معطوف شو. معطوف علیه چې ملو شي جمله فعلیه خبریه شوه. نو ګورئ دا دویمه جمله چې ده د دې اولې جملې جاءني زیدون دپاره دا ذهب خالدون چې دی دا ذهب خالدون دا معطوف دی د دې جاءني زیدون دپاره. نو ګورئ یوه جمله دا جاءني زیدون دی او دا بله جمله ذهب خالدون دی. نو دا ذهب خالدون چې دی دا جمله معطوفه ده. دا جمله معطوفه ده ځکه د اولې جملې دپاره عطف واقع شوی دی نو ځکه دې ته جمله معطوفه وایي. دا زمونږ د نن ورځې درسو د جملې صفاتي شپږ قسمونه، یو جمله مبینه، جمله معلله، جمله معترضه، جمله مستأنفه، جمله حالیه، جمله معطوفه. دا شپږ قسمونه ختم شو. د دې نه مخکې درس کې د جملې ذاتي قسمونه څلور، جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله شرطیه، جمله ظرفیه. دغه ذاتي قسمونه او دا شپږ صفاتي قسمونه. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې به اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.